أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين سورہ آل عمران 161 نمبر آیات دے سلورم سپارہ دا دیکھیں 61 لکھے 168 دے دیکھیں غلط شوی مخ کے ذکر د منافقانو شو چې هغوی په خولې باندې د ایمان دعوه کوي خو په زړه کې نشته نو د دوی اوس یو بل قباحت ذکر کوي رب فرمای الذین دا هغه کسان دي قالو چې وایي لاخوانهم په باره د ورونو د دوی کې ورونو نه مراد یا نسبی ورونه دي او یا د وجې د کلي نه هم وطن د هغې د وجې نه ورته ورونه ذکر کړو او یا خو منافقان دي نو د منافقت د وجې نه هغه یو ورور یعنی یو منافق بل ته وایي تفسیر زاد المسیر کې د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نه ذکر کوي فرمایي چې دا نازل شوی په باره د عبداللہ ابن ابی کې او د هغه د ملګرو متعلق او بیا فرمایي وفي اخوانهم او د لفظ د اخوانهم کې قولان دو قول دي دوا معناګانې ذکر کړي یو دا چې وای دوی انهم اخوانهم فی النفاق چې هغه ورونه دي د دوی په نفاق کې نو هغوی ته وایي او دویم دا چې ورونه دي د دوی په نسب کې نو د هغې د وجې نه امام مقاتل رحم الله فرمایي پهلنی حکم چې دی نو معنا د هغې ده چې دوی وایي لاخوانهم المنافقین هغه ورونو خپلو ته چې منافقان دي یعنی یو منافق بل ته وینا کوي هغه کسان په باره د هغه کسانو کې وایي کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جهاد کې شریک شوي یو منافق بل ته وایي هغه کسان چې کوم شریک شوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جهاد کې او شهید شوي دي نو یک هغوی دی که شرکت نه وی کړی نو نه به قتلېدل نه به شهیدانېدل و شرکت یې وکړو نو د دې وجې نه هغوی څه شو قتل شو او دویم قول ذکر کوي چې وایي دوی په باره د خپلو ورونو کې چې کوم هغوی شریکان شوي دي په احد کې که دوی نو شریک شوي نو دوی به نه قتلېدل نو اول قول خدا شو چې یو ورور یو منافق بل منافق ته وایي او دویم قول دا شو چې په باره د هغه کسانو کې وایي کم کسان چې په جهاد کې شریک شوي لو اطاعونا که زمونږ تابعداري کړې وه زمونږ خبره منلې وه یعنی مونږ سره پاتې شوي او نو تلی جنگ تا نو ما قتلو دوی به بیا نه شهیدان کېدل خو زمونږ خبره اونه منله نو د دې وجې نه دوی څه شو شهیدان شو رب فرمای قل او اے محبوب پیغمبر فدرؤوا عن انفسکم الموت اے فدفعوا دفع کئ د ځاننا خپلو ځانونو نه الموت مرګ تاسو چې وایې چې مرګ په جهاد نه تللو دی نو بیا ځان نه مرګ دفع کئ او مرګ ځان ته مه پرېږدئ امام قرطبي رحم الله فرمایي چې په دغه ورځ باندې چې په کومه ورځ دوی دا خبره وکړله چې دوی جهاد ته نه وی تللی نو نه به شهیدان کېدل په دې ورځ باندې الله تعالی د منافقانو نه 80 کسان مړ کړو
همداسې په کور ناس اویا کسان ته مړه شو. نو الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې تاسو وایئ چې جهاد کې مرګ دی، نو همداسې چې په تاسو مرګ راغی ځان نه مرګ دفع کوي که نه، دفع کولی شئ. او بیا فرمایي چې ابو اللیث سمرقندی رحمه الله فرمایي چې سمعتو ما اوریدلی دي بعض المفسرین د بعض مفسرینو د سمرقند نه یقولو چې فرمایل به چې کله دا آیات نازل شو نو مړه کړه الله تعالی په دغه ورځ باندې اویا کسان د منافقانو نه چې تاسو مرګ وایي چې مرګ په جهاد کې دی، نو مرګ بغیر د جهاد هم راځي، او تاسو په کور ناسې نه تلي او بیا مرګ راغی نو ځان نه دفع کوي. او دا حالات زمونږ می اکثر زمونږ ذهن داسي چې یو کس مړ شي، یاره مړ شو خو په زړه مې ارمان پاتې و چې فلانکي ډاکټر ته مې خولی وی نو دی به بچ شوی و، امکان و چې بچ شوی وی. یا څوک مړي ته راشي څه چلو پې بیمارو څه بیمارو فلانکي بیمار فلانکي ډاکټر ته هم بوتلی و، هلکه بس مقرره وه او په خپله نیټه مرګ راځي، نو چې مرګ راغی ډاکټر یې نشي دفع کولی، بس دا په خپله نیټه راځي او په خپل وقت راځي چې رزق ختم شو نو ډاکټر به بیا څه علاج وکړي، او ډاکټر که علاج کولی شوی نو خپل علاج به یې کړی وی، په خپله نه مري. فرمای فدرؤ عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتونی یې چې جنگ نه ځان بچ کول او نه تلل په دې سره مرګ دفع کېږي، نو بیا ځان نه مرګ تاسو خو نه تلي نو تاسو ولې مرئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ګمان مکوئ تاسو په باره د هغه کسانو کې قتلو چې شهیدان کړی شوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، امواتن د مړو، تاسو په هغوی د مړو ګمان هم مکوئ، یقین خو نشته خو ګمان هم پې د مړي مکوئ، مړ نه دی نو څه دی، بل احیا ژوندي دي که نه، عند ربهم یرزقون په نیز د رب دوی ته رزق حاصلیږي، رزق ملاویږي. امام قرطبی رحمه الله ډېر اوږد تفصیل کړی دلته، داسې آیات مخکې سورې بقره کې هم ذکر شوی. مفسرین فرمایي چې دا آیات نازل شوی په باره د شهیدانو د احد کې، او بعضې فرمایي چې نازل شوی په باره د شهیدانو د بدر کې. د حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نه نقل دی چې کله په جنگ احد کې اویا کسان شهیدان شو نو الله تعالی دوی جنت ته بوتلل. چې کله جنت ته لاړل نو په جنت کې د دوی ارواح د شنو مرغانو په ججرو کې محفوظ کړل، او دغه مرغې دا مرغان با سریدل په جنت کې، د جنت خوراکونه به کول او د جنت د نهرونو نه به اوبس کړي. نو کله چې دی او بیا به راتلل د الله د عرش د لاندې دوی د پاره خپل قنادیلو د سونې هغې کې به بیا دوی استوګنه کوي پکې، اوس هم شهیدان. نو کله چې دوی دا مزې ولیدې، دا خوند یې ولیده، نو دوی وویل چې کاش زموږ ملګري کم چې موږ نه وروسته پاتې دي، چې هغوی خبر وی د دې حالاتو نه چې الله موږ ته کم نعمتونه او کم مزې او موږ په کمو نعمتونو کې یو چې هغوی هم په جهاد کې کوشش کړی وی او جنګېدلی وی، او هغوی هم ځان د شهادت د لوی مقام ته رسولی وی. نو الله تعالی وی دې شهیدانو تو فرمایل چې ستاسو خبر به هغوی ته زه ورسوم. نو الله تعالی دا آیات نازل کړ نبی علیه السلام ته، نو د هغوی دا خبر منګه پورې راورسېدو، ټولو مسلمانانو ته هغه راورسېدو
چې کم کسان په جنت کې دي نو هغه کم مزو کم مقاماتو کې دي نو دا خبر الله را ورسو نو دې کې دې ته اشاره ده او دغه خوراکونه چې دوی ته حاصلېږي او دوی ته ملاویږي د جنت نو د دې وجه نه دوی ته ژوندي ویلې شوي چې عند ربهم یرزقون په نیز د رب دوی ته رزق ملاویږي او د دې وجه نه کم چې شهید شي نو د شهید د پاره بیا غسل هم نشته په همغه کپړو همغه وینه کې به خخې علما بیا په دې باندې لوی بحث کوي چې د دوی ژوند څنګه دی نو فرمایي چې کوم ژوند دنیوي دی نو دا خو ختم دی دنیوي ژوند نه دی نو بعضې فرمایي چې د دوی روحونه د دوی جسد ته واپس شي او د دوی دا روح په جسد کې اوسیږي او د جنت مزې حاصلوي خو دغه حدیث نه معلومیږي چې ارواح په جنت کې ګرځي دا روح ځکه د دوی نبض دا ولاړ دی او کم دنیا کې چې انسان په کم انداز سره ګرځي نو دوی په هغه انداز سره نه دي عالم برزخ دی او د هغې ژوند دی الله په دې باندې پوهیږي د دوی جسد اکثر بدن عموم خوره نه خوري شهید چې کله سړی د هغه قبر روس پړي نو دنه شهید پکې روغ جسد والای بالکل مکملی لیکن ساپ کې نه ځکه روح هغه په جنت کې سریږي او هغه ته د جنت هغه اعلی خوراکونه ملاویږي البته جسد دلته چې دی نو دام د جنت په خوره پروت د جنت په بستره پروتي او د جنت نه دته یو کړکۍ کیږي د جنت هوا او ارس په د باندې لګي او دغه ژوند دا کم چې د دوی عالم برزخ کې دی په قبر کې دا ډیر نارمل انداز سره تیریږي مطلب ډیر زر په تیریږي دی نه محسوسوي چې دوی څومره ژوند دلته تیر که نو فرمایي ولا تحسبن الذین ګمان مکوئ تاسو په هغه کسانو باندې قتلو چې شهیدان کړی شوي فی سبیل الله بلار د الله کې امواتن د مړو ګمان په مکوئ دا مړي نه دي بل احیاء بلکې ژوندي دي دوی عند ربهم پنیز د رب د دوی یرزقون دوی ته رزق ورکې دی شي دوی ته خوراکونه الله ورکوي او دوی د جنت په خوراکونو نهرونو اعلی ځایونو کې سریږي او ګرځي فرحین بما آتاهم الله من فضله فرحین خوشحالیږي دوی بما پاغس خوشحالی کوي دوی پاغه سبانه آتاهم الله چې ورکړي دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا نو سچ الله ورکړي دی پاغه باندې دوی خوشحال دي ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم او زیر اخلی دوی استبشار بشارت د بشرینا چهره ته وي نو کله چې سړی ته زیر ورسیږي نو د خوشحالی په مخ باندې ښکاری او بعضې فرمایي چې زیر دواړو طرفونه حاصلیږي که د غم خبرې او که د خوشحالۍ ځکه د دواړو اثر په چهره باندې معلومیږي که د خوشحالۍ خبرې نو د خوشحالۍ آثار او که د خفګان خبرې نو د خفګان آثار په مخ باندې ښکاري نو فرمایي ویستبشرون او زیر اخلی بالذین د هغه کسانو نه لم یلحقوا بهم چې نه دي یو ځای شوي دوی سره من خلفهم رسته د دوی نه علما فرمایي چې دوی هغه کم رستنی کسان دي نو پاغې هم زیری والی بچی تی پاتې دي نو الله تعالی دوی ته زیری ورکوي پاغوی چې دا بم د شهادت مقام ته رسی او دغه مقام اعلی دوی ته بم حاصلیږي کم ملګری او دوستان پاتې دنیا کې او هغوی ته الله جنت لیکلی او شهادت لیکلی نو پاغې زیری ورکي چې هغوی ته بم الله دا مقام ورکوي او دوی به دې مقام ته رسی نو دغه ته استبشار د رسته خلکو وي الله خوف علیهم ولا هم يحزنون نبیر په دوی باندې الله خوف علیهم پس باندې فی من خلفوه من ذریتهم پاغه چې دوی پریخي د اولاد نه نو هغه پس هم پریشان نه دنیا کې خو یو سړی وي که زمړ شم نو دا واړه واړه بچی به مې سکی جهاد تلاړ شم او شهید شم بچی به مې سخوري نو رب فرمایي چې دوی به غمجن نه وي وروسته د مرګ شهادت مقام کې
بیا دوی غمجن نه د پخپلو بچو باندې ولا هم يحزنون ای ولا يحزنون او نه به دوی غمجن په هغه څه چې وروسته پاتې شوي دوی نه کم مالونه نو دوی به دا سوچ هم نه کوي چې زمونږ دا مال پاتې شو دا ځکه هغه مال بدله کې الله دوی ته جنت ورکړی دی دویم قول ذکر کوي لا خوف علیهم فیما یقدمون علیه نه به یره په دوی باندې په هغه څه کې چې دوی مخکې لیږلي د ځان نه کم نیک اعمال مخکې کم عملونه مخکې کړي دي نو په هغې به هم خفه نه ځکه نیک اعمال کړي دي او بعضې خلک خدا سي چې کم بد عملونه کړي نو په هغې به پریشانه وي چې یا الله اوس به ما سره څه کي ولا یحزنون او نه به دوی غمجني په مفارقت د دنیا دوی به په جداوالي د دنیا باندې غمجن نه او خوشاله به په آخرت باندې نو ځکه فرمایي الله خوف علیهم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من الله نو مخکې زیره دا هغه نورو کسانو نه چې الله کم دوی نه پاتې دي ملګري رشته دارو اوس زیره د دوی دپاره دی یستبشرون او زیره به حاصلې دوی بنعمت من الله په نعمت د طرفه د الله نه وفضل او په فضل سره وان الله او یقینا الله تعالی لا یضيع اجر المؤمنین نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو الله تعالی د مؤمنانو هغه کم عملونه کوي نو د عملونو هغه اجر الله ضایع کوي نه بلکې هغه دوی ته رسیږي او حاصلیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله واصحابه اجمعین الله رحم کرم کې گناهونه معاف کې په گناهونو مدافع قلم راخ کې اخره خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نه مساته د خپل قهر او غضب نه مساته شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه مساته حیا پردې را باندې واچولې کې الله ظالم د ظلم نه مساته مظلوم د بد دعاو نه مساته مخلوق د محتاجۍ نه مساته کریم الله څومره کسان ستا د کتاب درس ته ناستي الله یا سوګ اوري په دې ټولو باندې خپل رحم وکي کریم الله د دې ټولو څومره مقاصد شرعي پوره کړي الله څومره مشکلات حل کړي کریم الله ست تکالیف ورته مشکلاتی الله بیماریانی ربط ته دفع کې صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کې جولې د خیر نډکه کې الله د آفات او بلیات او مصائب نه پامن او امان کې کریم الله د خپل علم او عمل او رزق دروازې پر پرانستلې کې الله د غمونو نه آفتونو نه مصیبتونو نه سره زمونږ په امان کې کریم الله داسې کې چې دې زنه اوزي الله چې بخلې شوی اوزو الله څومره کسان قرضداري د غیب خزانو نه قرضونه ادا کې څوک د دین په نسبت جیلونو کې بے ګناه جیلونو کې رهایی د پاره او اسباب مهیا کې کریم الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې الله د چا اولاد نه کمله صالحه قرآن خانه دیندار اولاد ورکي الله د چا اولاد وي سره زمونږ د اولاد نه کمله صالحه قرآن خانه دیندار لوي کې کریم الله د چا کاروبار نه د حلالو کاروبارونه نصیب کې د چاوي برکت ورته پکې واچولې کې بار بار بعض ملګری دوستان د دعا مطالبه کوي وي جمونږ په دعا کې خصوصي یادوا څومره ملګری چې هغه محتاج دی او د دعا مطالبه کوي یا چا مطالبه نه کړي خو په زړه کې الله د ټولو حاجتونه پوره کړي الله په ټولو باندې خپل رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین